نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد سورة الانعام پارا نمبر 7 سورت نمبر 7 رکو نمبر 6 آیت نمبر 51 خلاصه د رکو پس داغین لفظی ترجمه مخی رکو کی منصب د نبوت او رسالت بیان شوه دی د مشرکینو د سوالاتو جواباتو دلته تخویفی اخروی دی د پارا د هغی کسانو چې قیامت نمانی د الله ملاقات نمانی اغوی ته دعوت دی چې راشئ قیامت امنی د الله د ملاقات نه انکار مکوي زجر دی مشرکینو ته هغه مومنانو ته او مسلمانانو ته سپک ګوري بالخصوص هغه مومنانو مسلمانانو ته چې هغه غریبانان دي مسکینان دي عظمت د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین بیانیږي د صحابه کرام عظمت مقام مرتبه که ګوري قرآن را واخلا هغه واقعات به منلی کیږي چې کوم د قرآن پرنا کی وي د قرآن سره موافق وي بشارت د صحابه کرام ته په هغوی باندې سلام دی رب العالمین د هغوی د پاره په ځان باندې رحمت لازمي کړی دی د هغوی د پاره د مغفرت اعلان دی او بخشش اعلان دی څوک چې حق ته دعوت ورکوي داعی الی الحق وي او څوک هغه ته سپک ګوري توهینی کوي بې ادبي کوي نو تاسو دغه داعی ته تسلی ورکوئ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم تخویف اخروی دی اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم پدی قرآن سره خلق ویروا چې کوم یریږي د دې خبرینا رب العالمین سره به پیشوي نبوي د هغه نه علاوه څوک دوست او نه سفارش کوونکې دې دپاره چې بچ شي د عذاب د الله نه وانذر او ویروا به پدی قرآن سره الذین هغه کسان یخافون چې یریږي ان یحشروا راجما بکڑیشی الى ربهم رب خپلتا پداسی حال کی لیس لهم چنبوی ددوی د پارا من دونه سوا د اللہ نا ولیون سوک دوست کارساز ولا شفیع او نسوک سفارشی بغیر د اجازت د اللہ نا لعلهم دی د پارا چی دوی یتقون پرهزگار شي او بچ شي د عذاب د الله نه عظمت د صحابه بیانی دغه مشرکینو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل یره جی تاسو سره دا غریبانان او مسکینان او دا کسان دي د دوی سره ناستا منګ نه غواړو منګ ته شرم راځي تاسو دا وکئ چې دوی د ځان نه وشړئ بیا به منګ درشو کینو خبره بس تاسو واورو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل زه مومنانو لرا نشړم نه جدا کومه وای چلو داسې وکئ چې کله موږ مجلس ته درځو ستاسو خوا ته درځو نو دا تاسو د ځان نه جدا کوئ نو د څه صحابو په ذهن کې دا خیال راغی د صحابه خو د اخلاص ولا خلق دی مینی محبت ولدی د الله د دین لپاره هر قسم قربانی ورکي هغوی به دې ته تیار شي دغه وخت کې به د مجلس نه لرې وځي دې دپاره چې کیدی شي دغه مشران ایمان راوړي اسلام کې داخل شي د هغوی د وجې نه به ډېر خلک اسلام ته راشي رب العالمین دا آیات نازل که او دا اجازت هم میلاو نشو چې د لږ وخت دپاره تاسو دغه غریبانان د خپل مجلس نه لرې باسئ ولا تطرد الذین او مشړت هغې کسانو لره یدعونا چې رابلي ربهم رب خپل لره په هر حاجت کې الله ته آواز کوي په هر مصیبت او تکلیف کې الله ته رجوع کوي مونځ کوي د رب العالمین ذکر کوي بالغدات سبا والعشی او بیگا ماخاب یعنی هر وقت د هغوی عبادت بندگی د الله د رضا دپاره او په اخلاص سره وي یریدون غواړي هغوی وجهه رضا د دغه الله او اخلاص وي بل اعتراض د هغوی داو مړه دی کوم مومنانو مسلمانانو بالخصوص کوم کمزوری دی غریبانان دی فقرا دی مساکین دی دوی ایمان د زړه نه دی راوړی بس د یو خپل مفادو د پاره راغلی رب د هغې جواب ورکړي اے پیغمبره
ظاهر تا تخکاره دی چې هغه اخلاص دی او د باطن معامله هغه ستا ذمواري نه ده. او بل ذکر دغه صحابو په باره کې رب العالمین فرمای چې ما د دینه امتحان اخیستلی دی د هغوی په زړه کې صرف تقوا ده. ما علیکا نشته دی پتا باندې من حسابهم د حساب د دوی نه من شی څه شی د دوی د حساب ذمواري دا ستا په ذمه باندې نه دي. وما من حسابک او نشته دی د حساب ستانه علیهم په دوی باندې من شیء څه شی دا د پاره د تاکید. نو دغه کسان د خوانه مشړی ځان یې مه جدا کوئ. فتطردهم نو کچری وشړی ته هغوی لرا فتکونا نصیبت من الظالمین د بی انصافنا انصاف نکولو والنا. زجر دے دلتا مشرکینو تا او وجہ د انکار دا هغوی بیانیگی. هغوی ایمان را نوڑو د اسلام نے انکار وکو وجہ دا و چې رب العالمین هغوی ته مال دولت ورکړیو د هغې د وجې نه هغوی مست شوي په هغوی کې غرور راغلی او تکبر راغلی او مستی راغلی وه. نو دغه دین اسلام ته او دغه مؤمنانو ته دغه غریبانانو ته فقراو ته سپک کتل. حالانکې دا خو د الله د طرف نه په دور د یو امتحان وي. کله یو سړی ته مال ورکی دولت ورکی منصب ورکی په هغو کې د هغه امتحان وي او کله تی الله واخلي په هغې کې د هغه کس امتحان وي چې آی صبر کې کنه. وکذالک هم دغشان همیشه فتنا ازمایو من بعضهم زنو لرا ببعض په زنو سرا بعضو د دوینا په بعضو سرا. او د دې دپاره د دوی خو په دنیا کې دغه غریبانانو ته سپک ګوري او د قیامت په ورځ چې کله دوی مقام او مرتبه وګوري نو د غرور او تکبر د وجې نه و چې دا هغه کسان دي چې دنیا کې به ویل چې الله په موږ باندې احسان کړی دی او هیڅ هم ورسره نه او اوس په جنت کې ورسره حورې دي او د جنت نعمتونه دي. لیقولو چې ووایي منکرین اهؤلاء آیا دا هغه خلق دی من الله چې احسان کړی دی الله علیهم په دوی باندې من بیننا په منځ زمونږ کې. الیس الله آیا نه دی الله بأعلم خپوها بالشاکرین په شکر گزارو باندې. الله پوه دی څوک چې د الله د نعمتونو شکر ادا کوي الله ورته هغه نعمتونه نور هم زیاتوي. بشارت دی او عظمت د صحابو بیانیږي. د شړل خو لرې خبره خو تاسو دغې ته سلام ووایئ او ورته ووایئ چې رب العالمین ستاسو دپاره په ځان باندې رحمت لازمي کړی دی او ستاسو دپاره مغفرت دی بخشش دی. وَإِذَا او کله چې جاءک الذین راشتا ته هغه کسان یؤمنون چې ایمان راوړي بآیاتنا پیاتونو زمنګ باندې فقل نو ورته ووایه ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم سلام سلامت یادا سلام دی یادا د الله د طرف نه او یا ته ورته د خپل طرف نه سلام وکړو. دا خصوصیت د صحابو دی. علیکم پتاسو باندې کتبا لازم کړی دا ربکم رب ستاسو علی نفسه په ځان خپل باندې الرحمت رحمت مهربانی ستاسو د پاره انه دا چې بشکا من عمل چا چې وکړو منکم ستاسو نه سوء بد عملنا کار عمل د ګناه کار بجهالت پنا پوهی سرا او هر نافرمانی دا چې کیږي پنا پوهی سره کیږي ځکه د هغه ګناه د انجام نه څوک هم نه خبر چې په دې ګناه باندې دته به څه سزا میلاویږي. ثم تاب بیا یې توبه ویستله من بعده پس د دینا توبه بالکل اسانه ده چې کوم ګناه کې مبتلا هغه ګناه فورا پرېږده آینده د پر عزم وکړه نه به کوم چې کوم در نشوي دي خپش واصلح او ښه کړو عمل خپل د ځان په باره کې سوچ او فکر شروع فانه نو بشک الله غفور الرحیم بخون کې مهربان دی وکذالک هم دغه شانتي نفصل الآیات
په تفصیل سره بیانو من آیاتنا ولتستبین او د دې دپاره چې ښه ښکاره شي سبیل المجرمین لاره د مجرمانو. نو مزې په نقش قدم د مجرمانو باندې هغه صفات په ځان کې مه پیدا کوئ، بلکې هغه صفات په ځان کې پیدا کوئ چې کوم صفات په صحابه کرامو